خوږو عزتمندو قدرمنو محترمو مشرانو کشرانو او زما د کلي خوږو میندو خویندو، الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک با برکته او مقدسه میاشت په مونږ باندې راوسته. الله عز وجل چې څنګه نور کله په مونږ باندې د رحم او د کرم صادرونه راغوړی او خپل برکات راته متوجه کوي، خپل احسانونه را باندې راوړی، دغه شانتي یو ځل بیا الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک د میاشتې ته په خیریت خوشحالو سره رو رسولو. زما محترم ډېر ملګري به داسې وو چې د هغې به دا تمنا او آرزو وه چې موږ د هم د رمضان المبارک د میاشتې روژې ونیسو، یا خو به هغې د دې دنیا نه تللی وي، وفات شوي به وي او الله پاک به دا ثواب د هغه په قسمت کې نه وي لیکلی. ډېر به داسې وي زما محترمو چې د هغې به په هغې باندې به روژې اوري خو لیکن هغې به روژو ته تیار نه وي. الله تبارک وتعالی چې د رمضان المبارک د میاشتې کم برکات او کم احسانات په احادیث مبارکو کې قرآن مجید کې بیان کړی دی، زما محترمو د هغې احاطه کول یا هغه بیانول ډېر مشکل کار دی. وجه د هغې دا ده چې په دې لږ ساعت کې په دې لږ وخت کې د رمضان المبارک د میاشتې برکات او احسانات شمارل یا په ګوته کول یا هغه مسلې مسائلو باندې ځان پویول دا په یو مجلس کې مشکل نه ناممکنه ده. زما محترم وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک برکات دومره دي، فضیلتونه دومره دي او الله پاک چې په دې باندې کومې وعدې کړي دي هغه وعدې دومره ډېرې دي چې هغه په یو مجلس کې چېرته هم پوره کیدی نشي. زما محترم قرآن مجید چې د رمضان المبارک کم مقصد بیان کړی دی، د رمضان المبارک کم مطلب بیان کړی دی، قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمای چې موږ ستاسو نه وړاندې څنګه چې په تاسو باندې موږ روژې فرض کړي دي نو داسې مو ستاسو نه وړاندې په نورو قومونو باندې هم فرض کړی وي، په هغې باندې م لازمې وي، د هغې دپاره هم دا نیول ضروري وو. لیکن یوه خبره په دې کې مشترک ده او هغه څه که مخکني قومونو ته الله پاک د رمضان المبارک په شانته روژې نصیب کړی وي او که اوسني امت ته نصیب کړي دي، خو د دې ټولو امتونو د روژې د نیولو مقصد صرف یو و، لعلکم تتقون، چې تاسو تقوا اختیار کې تاسو پرهیزګاره شئ. پرهیزګاري څه ته وایي؟ د الله پاک نه یریدو ته وایي. د الله پاک عظمت په زړه کې کینی، انسان د خدای تعالی نه یره شروع کی. د خدای تعالی نه چې انسان کله ویریږي نو د دې انسان مخې ته قیامت هم راشي، د دې انسان مخې ته تله د میزان هم راغله، د دې انسان مخې ته د انسان اعمال نامه هم راغله، د انسان مخې ته د قبر تورې شپې هم راغلې، د انسان مخې ته خپل حشر نشر هم راغی، د انسان مخې ته د الله پاک په مخ کې سوال او جواب هم راغی. خو چې دی کله د خدای تعالی نه ویریدو او چې کله دا انسان د خدای تعالی نه یریږي نه، یریدلی نه وي، یری په زړه کې نه وي، تقوا ورسره نه وي، پرهیزګاري ورسره نه وي، الله پاک ته مخامخ کېدل ورسره نه وي، نو د انسان سره نه د دنیا غم شته، نه ورسره د آخرت غم شته، نه ورسره د قبر غم شته، نه ورسره د حشر غم شته او د انسان سره نه تله د میزان غم شته او نه ورسره د خپل اعمال نامې غم شته. وجه څه ده؟ دا انسان د الله نه نه یریږي. نو چې کله دی د الله نه نه یریږي دی به بیا ګناه هم کوي، دی به بل ته کنځل هم کوي، دی به ویناګانې هم کوي، دی به هر انسان باندې سرې سترګې هم ورځي، دا به مونځ اودس سره د ډنې نه لګي، د قرآن نه به دی مخ په شا باندې ګرځي، د پیغمبر پاک علیه صلات وسلام د فرامینو ارشاداتو نه به دا انسان بیا نفرت کوي. وجه د هغې دا ده چې دا انسان د خدای نه نه یریږي. که دی د خدای نه یریده دا هر څه به د ده د سترګو د وړاندې وو او ده به د آخرت فکر او غم کولو. زما محترمو د الله پاک نه یره څه ده؟ د الله پاک نه یره دا ده چې ته مونځ کوه داسې لکه څنګه چې تا خدای ویني. بل روایت کې دي گویا چې ته خدای ویني. د
دا د احسان معامله ده چې دا انسان الله ته ودرېږي نو په دې نیت باندې چې الله ما ویني او زم خدای وینم. کله چې انسان خدای ویني نو دا انسان په زړه کې الړي بیا هغه شی هغه کار هغه عمل دا په ښه طریقې سره د کولو وجه څه ده؟ کله چې موږ د یو خان حجرې ته کله چې د یو نیک مخې ته موږ یو کار کوو هغه ته ښودو په غرض باندې هغه ته د لیدو په غرض باندې هغه ته کتو په غرض باندې نو موږ وایي صیب ګوري داجي ګوري ماما ګوري بیبي ګوري لالا ګوري یرجي خان ګوري ملک به تپوس کوي ګورنر صاحب را روان دی نو موږ وایو چې موږ د خان د نواب د مجسټریټ د ایسیچو صاحب دومره خیال کوو چې د هغه د سترګو د وړاندې د هغه د مخ د وړاندې موږ کار ټول ټیک کوو او کار کې ذره برابر شګه نه منو. نو موږ وایو چې د خدای تعالی په مخ کې ته ودرېږې او ته وایې چې خدای تعالی زما د سترګو د وړاندې دی زه د الله پاک د مخ ته وړاندې یم نو بیا به څنګه ستا په مونځ کې شګه وي ستا په تلاوت کې به څنګه فرق وي ستا په تهجدو کې به څنګه کمی وي په عباداتو کې په اخلاقیاتو کې په معاملاتو کې په عباداتو کې څنګه به تا نه کوتاهي کېږي اخر تا نه به څنګه کمی راځي کمی به بالکل نه راځي. خو چې کله تا ووایي چې الله زما د سترګو د وړاندې دی دې ته تقوا ویل کېږي دې ته پرهیزګاري ویل کېږي.